السلام علیکم د عوامي پیغام نیوز کتونکو ته مونږ یو ځل بیا سیدو میډیکل کالج کې موجود یو څنګه چې تاسو ته معلومه ده نن 14 اگست دی او دلته چې دا ټول سټوډنټس او ډاکټران ټول راغلي دي او د جشن ازادۍ یو भरपूर جوش او جذبې سره مناوي تاسو مونږ سره اوسئ نن 14 اگست او نن چې کوم تاسو دا پروګرام په میډیکل کالج کې ارنج کړی تاسو د دې خبره کې موږ دا غوښتل ورته ګوره په دې 14 اگست چې دی کنه دا زموږ د ازادۍ ورځ ده دا پاکستان په 14 اگست 1947 کې جوړ شوی او دا زموږ مشرانو چې د ډېرې زیاتې قربانیانې ورکړې اوس دا زموږ فرض دی چې موږ خپل آینده جنریشن دا قربانیانو نه او د هغې نه خبر کو په دې وجه فار دی فرست ټایم موږ په دې سیدو میډیکل کالج کې دا ډیسیژن وکړو چې هر کال به موږ دا 14 اگست دلته منځو د دې دا ورځ چې زمونږ د نوي جنریشن ته سټوډنټس ته او زمونږ چونکې په دې پروګرام کې تاسو کتلی دي کې زموږ فیکلټي او د هغو فیملیز ټول شاملو نو زمونږ د دې پروګرام مقصد دا دی چې د ماشومانو ته او د سټوډنټس ته دیو ته دا احساس وشي چې واقعي دا زمونږ ملک ته او دا یو عهد مونږ په دې ورځ باندې وکړو چې مونږ به خپل تن من دن دا ټول به قربانو او د ملک د ترقۍ دپاره او چې څونه زمونږ نه کېدی شي مونږ د ملک په مخکې باندې بوزو نو د دې نه مزید هم تاسو د داسې پروګرامونه هم کوئ او که نه مونږ خو دا به انشاءالله زمونږ ریګولر به کېږي په 14 اگست باندې د دې نه علاوه مونږ په سیدو میډیکل کالج کې مونږ ټری پلانټیشن کوو د سټوډنټس لپاره او د فیکلټي لپاره د دې نه علاوه مونږ چې دی نو د سټوډنټس لپاره لیټرري ویک او دا ارس تقریبا ایکسټرا کریکولر اکټیویټیز خدای دې کې چې دا کووډ زمونږ په خطه لاړ شي نو ان شاء الله فل جو اکټیویټیز چې هغه موږ په سیدو میډیکل کالج کې کوو دا نن خو 14 اگست او تاسو کالج کې ماشاءالله ډېر جوش او جذبې سره وطن مینه تاسو ظاهره کړه په دې په باره کې تاسو څه وایي زه به اول دا وایم چې موږ انولي په خپل کالج کې یو فن فیر کوو موږ هغې ته د فن یو میله وایو چې په هغې کې موږ ډفرنټ سټالز لګو خلک خوراکونه کوي هغه انجوایمنټ دي ګانې بجانې لګېدلي نو نن دې په دې موقع باندې چونکې 14 اگست او موږ په هغې مناسبت سره د انډیپنډنس ډے سلیبریشن ځای سره یو ځای وکړل نو کوم چې زموږ هغه رنګ نور هم دغه کړو نو موږ یو ډېر ښکلې طریقه باندې موږ خپل دا جشن ازادي ومانځله او تاسو دا هر کار مناوئ که نه صرف دا څه کالې پیله ځل دی چې دا تاسو دا زما دلته فاینل ایئر دی زه 5م کال سټوډنټ یم زما اخرنی کال دی 4 کاله کې موږ نه مناو کړي خو پرنسپل صاحب وایي چې انشاءالله د روان کال نه موږ هر 14 اگست باندې موږ انډیپنډنس ډے منځو او په ښه طریقه باندې دې نه به ښه طریقه باندې منځو او دې له تاسو مهمان خصوصي څوک راوستي وو که نه زمونږ فلیګ هوسټینګ چې کوم دی پرچم کشایي چې ورته وایي هغه زمونږ کمشنر ملکن ډیویژن ظهیر الاسلام صاحب په خپله باندې راغلی او د خپل بیزي سکیجول نه ټایم ایسټ یو شل منټو له هغه زمونږ د چیف ګیسټ وو هغه پرچم کشایي موږ له هغه کړی دا زموږ چیف ګیسټ وو ډېره مننه ستاسو د راتګ زما نوم خاطر بهلول دی او اس ایم سی کې چې کوم دی د 4th ایئر سټوډنټ یم او د لیټرري سوسایټي ډیپټي ایل ایس هم یم دا نننی پروګرام دلته کې موږ 14 اگست ولمانځلو چې په دې کې سټاف ممبر سټوډنټانو او بهر نه ګیسټ هم راغلي وو دلته فیملیز هم راغلي وو ډېر په ښه طریقه ومانځلی شو او دا یې ثابته کړه چې د خاورې سره مینه چې کوم دی دا د ایمان حصه ده بل دلته کې دا فن فیر فنکشن سټارټ دی دا به تر لیټه پورې وي دا د سیدو میډیکل کالج چې کوم لیټرري سوسایټي ده د هغې د سالانه فنکشنز هغه لړۍ ده د دې صرف مقصد دا وي چې په دې د میډیکل فیلډ ټف ماحول کې چې کوم دی موږ سټوډنټس ته یو انټرټیننګ ماحول پرووایډ کړو چې هغوی فرش شي دې سره او بل دا چې یو بل سره انټراکشن وکړي سټوډنټ ټیچر سره انټراکشن وکړي موږ غواړو چې دا سټوډنټ چې کوم دی د طب شعبې سره سره د نړۍ په هره شعبه کې یو ځانګړی مقام ونیسي تاسو ډېره مننه हर दिल की आवाज़ दिल दिल
रास्ता हम सभी एक है अपना घर पासबा हम सभी एक ही सोच है एक पहचान है वतन सबसे ऊपर तेरा नाम है आई है ये कसम खाई है बाखुदा सुन ले दुश्मन सभी ये वतन है सदा